بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه دا اسم مبني شروع کړو د اسم مبني تعریف کړو چې هر هغه اسم ته ویل کېږي چې په ترکیب کې نه واقع عامل وسره نه راغلی نو دا معرب بالقوه مبني بالفعل وي. او دویم قسم هغه اسم مبني دی چې هغه د مبني الاصل سره مشابهت لري. مبني الاصل درې څونه دي ټول فعل ماضي امر حاضر معروف او کل حروف نه دي سره مشابهت لرلو دي چې کوم اسم مبني وي ایت اسم غیر متمکن وي. اسم غیر متمکن څو قسمونه دي وزور وای د اسم غیر متمکن څو قسمونه دي اته کم دي مضمرات اسماء اشارات موصولات اسماء افعال اسماء اصوات او کنایات ظروف او بیا موږ ویلو چې مضمرات د څه جمع ده مضمر په معنی ده قلت اللام سره دي. مضمر دا هغه اسم ته ویل کېږي چې دلالت کوي وای په خپل وای چې په مخاطب باندې حاضر باندې او په داسې غایب باندې چې دا غي ذکر مکه شوی ذکر مکه شوی یا لفظن وی یا تقدیرن وی یا معنن وی او یا حکمن وی. د ضمیر اول څو قسمونه دي وا کم دي ضمیر متصل او منفصل. متصل څه ته وای چې خپل عامل سره یو ځای یوازې نه راځي او منفصل څه ته وای ضمیر متصل په څو قسمه ده صدري کم ده مرفوع منصوب مجرور او منفصل په څو قسمه ده اتباع کم ده ټوټل څو قسمونه شول د ضمیر پنځه. نمبر 1 ضمیر مرفوع متصل. نمبر 2 ضمیر مرفوع منفصل. نمبر 3 ضمیر منصوب متصل. نمبر 4 ضمیر منصوب منفصل. نمبر 5 ضمیر مجرور متصل. پدې کې دا ضمیر مرفوع متصل په څو قسمه باندې ده اتباع کم ده بارز او مستتر. بارز څه ته وایي چخکاری هم او ویل کېږي هم او لیکل کېږي هم او مستتر چې هغه داسې نه وي. د فعل ماضي په څو څه کې ضمیر مستتر ده اتباع کې په کوم کې واحد مذکر غایب او واحد مؤنث او بارز په څو کې ده په دولسو کې. ا د فعل مضارع ټوټل څو څه دي سوالس په سوالس په څو کې بارز ده معنا وکي او مستتر په څو کې ده په پینځو کې په جایز الاستتار سره واجب الاستتار صحیح ده. بیا دې موږ دا خبره کړې و چې عام طور باندې خو ضمیر مرفوع متصل استعماليږي وکاله چې ضمیر مرفوع متصل راوړل متعذر وي نو ضمیر مرفوع منفصل به استعمالو. څو صورتونه دي څلور. نمبر 1 صورت سره چې عامل چې ضمیر دا عامل دا ضمیر په خپل عامل باندې مقدم شوی لکه څه مثال لې ایاک نعبد. نمبر 2 چې کله د ضمیر او د عامل په منځ کې فصل لاغلی مثال ما ضربك الا انا. کله د ضمیر د لپاره عامل معنوي مثال انا زید انا زید انا زید. او کله د ضمیر د لپاره عامل حرف دای د لپاره مثال ما انت الا قائما. دا وینو ضمیر شان او ضمیر قصه د مذکر د لپاره سره دي ضمیر شان او د مؤنث د لپاره د ضمیر نو ورسته ضمیر شان او ضمیر قصه نو ورسته سره غلي جمله راغلي سره غلي جمله چې هغه د وضاحت کوي. د مبتدا او خبر چې کله دوانه معرفه وي د مبتدا او خبر په منځ کې څه شی راځي ضمیر راځي چې ضمیر تاسو وي ضمیر فصل دا ضمیر فصل په مبتدا مطابق وي کله خبر مطابق وي مبتدا مطابق وي ټیک ده. دویم نمبر په اسم غیر متمکن کې دویم نمبر اسم څه شی دی اسماء اشارات. اسم اشاره څه ته وایي مشار الیه د تعین لپاره وضع کول شي. مشار الیه څه ته وایي هغه اسم ته وایي چې داغه د اشاره کړل شي او د مشار الیه پہچان څه ده پرې باندې الف لام راغلي. کچرته مشار الیه ته چې الف لام بنو راغلي نو بیا به اسم اشاره مبتدا یا مشار الیه بری لپاره محذوف بوي. د څه چرته نشي کېدای چې اسم اشاره راغلي یا مشار الیه نه یا مشار الیه یا اسم اشاره نه. اسماء اشارات ولې مبني دي د مشابهت افتقاری د وجنه د مشابهت افتقاری د وجنه. بیا موږ ویلو چې اسماء اشارات د واحد مذکر د لپاره دا تسنیه مذکر د لپاره او د
واحد مؤنث لپاره تاتی ته زه ته دا تسنیه مؤنث لپاره او د جمع مؤنث او د جمع مذکر لپاره کله کله د دې په شروع کې سره لګولېږي آیت تنبیه او په اخره کې کاف د خطاب لګولېږي کاف د خطاب نو دې گردان بسنګ شي زاکا دا کومه دا پدې کې د قریب لپاره څه شی راځي د بعید لپاره ذالک او د متوسط لپاره دریم نمبر په اسم غیر متمکن په اقسامو کې دریم نمبر څه شی دی اسماء موصولات اسم موصول څه ته وایي شداد هر هغه اسم ته وایي چې د جو سلینه بغیر جزء تام د جملې نه جوړیږي سله څه ته وایي سله هغه جمله خبریه ته وایي چې د اسم موصول نه وروسته راغلي وي او په دې کې عائد وي چې راجع وي چاته دا عائد عام طور باندې ضمیر وي او کله کله اسم ظاهر هم راتلی شي اسماء موصولات ولې مبني دي چې دا به مشابهت افتقاری د وجه چې څه ته محتاج وي سله ته محتاج وي اسماء موصولات د واحد مذکر لپاره سره دي د واحد تسنیه مذکر لپاره اللذان الذي جمع مذکر لپاره واحد مؤنث لپاره التي او د مؤنث لپاره اللتين او د جمع مؤنث لپاره ما او من هم د اسم موصول په معنا باندې راځي خو فرق پکې سره ما د غیر ذوی القول لپاره او من د ذوی القول لپاره دي اکثر خان اٹکه بکوای او ذو په معنا د الذي باندې راځي د چا په نسبانه ابي لا بنته په لغت کې واغو استدلال کوي د شعر نه شعر څنګه ده فإن الماء ماء أبي وجدي وبيري ذو حفرت وذو غويت بشک دا اوبا زمانه پلانې کړي او کوه ما کنه سره او موردا غاړه کړل او اينا ويتون سوالتون دي سلور على بسو صورتونه کې معرب دي او مبني یو صورت کې مبني صورت کم یو دی ايهم قائم چې صدر سلی مذکور نوي او مضاف الیه مذکور وي پدې پوښوي او هغه اسم فاعل اسم مفعول چې مشتق وي په دې باندې الف لام داخل شون الف لام په معنا لکه الضارب په معنا سره دي الذي ضرب یا الذي يضرب او المضروب په معنا الذي يضرب خالي سلورم نمبر په اسم غیر متمکن په اقسامو کې اسماء افعال دي اسماء افعال دي ته وایي چې وی اسم یعنی هر هغه اسم چې وضع شوی د اسم د پاره وي لیکن دا په معنا باندې په معنا د امر حاضر یا په معنا د فعل ماضی وي اسماء افعال چې په معنا د امر حاضر وي یا په معنا د سوي یعنی د وضع په اعتبار سره خو اسم وي لیکن د معنا په اعتبار سره فعل وي د فعل معنا په کې پرته وي دا په پوښتنه باندې د فعل معنا په کې پرته وي بیا اسماء افعال ولې مبني دي نو اسماء افعال څنګه دي د سره وجنه مشابهت معنوي د وجنه چې باندې کې د فعل معنی پرته ده د فعل یعنی چې د فعل ماضی په معنی باندې دي نو فعل ماضی هغه څه شی دی مبني الاصل له او چې د امر حاضر په معنی باندې نو امر حاضر هم څه شی دی مبني الاصل له نو دا مبني الاصل په معنی باندې د مشابهت معنوي د وجنه دا اسماء افعال چې دا مبني دي هغه پوښتنه به باندې پدې کې بعضي اسماء افعال د سری چې هغه د فعل امر حاضر په معنی باندې دي او بعضي د سری چې هغه فعل ماضي په معنی باندې دي عام طور باندې هيهاتا بمعنى بعود فعل ماضي شتانا بمعنى افترق فعل ماضي او سرعان بمعنى سرع فعل ماضي او تاسو پروس کال په دې کتاب کې و شپږ ویډیو کړه دا شعر یاد کړل کنده د اسماء افعالو دیگر اسماء افعال څنګه له وای نوبوت اسماء افعالی قضا شش ناصبا نبوت اسماء افعالی کذا شش ناصبا دونك بلها عليك حي الباشد وها
بس رویدا باز رافع اسم را هیهات دا باز شتانست سرعان یادگیری بیتها. نو بدای کې درې چې نه دا په معنا فعل ماضی او شپږ په معنا امر حاضر باندې. رویدا اسم فعل په معنا امهل او بلها اسم فعل په معنا دع. هي په معنا دا اسم فعل په معنا ایتی او ها په معنا د خو ډیر شي دي. امين په معنا استجب دعوتي استجب. فقط په معنا انتهي فقط په معنا انتهي. او ال دونك په معنا خذ ونسا. مکانك په معنا اثبت په خپل ځای ودرېږه. ډیر شي دي اسماء افعال چې په معنا امر حاضر باندې او ورس کله په ذکر کړل په کتاب کې نشته نه. حاشیه کې یو بدی کې لیکلي دي بیا وایي قریبا نه پوښوي. نو اسماء افعال ستوي لګيږي هغه اسماء چې د لغت د اسم وځي په اعتبار سره اسم وي لیکن په معنا د فعل ماضی یا په معنا د امر حاضر وي. بعضي اسماء افعال د سړي چې هغه په معنا د فعل مضارع باندې هم راځي. بعضي اسماء افعال د سړي چې په معنا د فعل مضارع باندې هم راځي لکه صح بمعنى لا يتكلم او ما بمعنى لا تفعل. نو دا څنګه په معنا امر حاضر او ما دغري په معنا امر حاضر دی په معنا فعل ماضي. نو ای په دې کې دا د وجه په اعتبار سره دا د امر حاضر معنا بګي لکه صح معنا د اسكت معنا چپشه او ما معنا د اكفف منشه. نو د ازل وجه په اعتبار سره بګي د امر معنا پرته ده. د امر په معنا باندې واښوي. بیا دا چې اسماء افعال ولې مبني دي. نو اسماء افعال د مشابهت معنوي د وجنه چې دا په درې مبني الاصل په معنا باندې یا د فعل ماضي په معنا باندې یا د امر حاضر په معنا باندې. او اسماء افعال کم دي. نو اسماء افعال چې په معنا د فعل ماضي لکه هيهات په معنا بعودا سروعان په معنا سروع شتان په معنا افترقا. او اسماء افعال چې په معنا د امر حاضر وي لکه بلها په معنا دع او دونك په معنا خذ او عليك بمعنى الزم مكانك بمعنى اثبت. پوښ امين بمعنى استجب. لکه امين موږ معنا کوو امين اسم فعل دی بمعنى استجب دعوتي یا الله قبول کړي دا دعا زموږ. بیا دا چې کله او دا په وزن د فعال باندې راځي او د ثلاثي مجرد نه. ثلاثي مجرد خو پیژنې کنه دا غینا دا وزن د فعال دا چې کله هم راشي نو د امر حاضر په معنا باندې وي. د ثلاثي مجرد نه چې وزن د فعال دا په معنا د امر حاضر باندې وي. لکه کتابه یكتبون کتابه په معنا سره اكتب ولیکا. نو کتابه اسم فعل په معنا اكتب فعل امر. واښوي ضربه يضربون ضربه په معنا سره يجرب. لکه پوښوي دې باندې نزله نو په معنا نزاله په معنا انزل او د ترکه ترکونه په معنا ترکه اترک. واښوي دې باندې نصغره سرونه په معنا نصغاره انصر. لکه په دې باندې پوښوي یعنی دا ثلاثي مجردونه چې کله وزن د فعال راشي دا ثلاثي مجرد چې کله وزن د فعال راشي نو دغه فعال به په معنا د امر حاضر وي. په دې خبره باندې پوښوي. اسماء افعال کم دي. نو بعضي اسماء افعال دي چې په معنا د فعل ماضي وي. بعضي اسماء افعال دي چې په معنا د امر حاضر وي. بعض اسماء افعال د سړي اسماء افعال وزن فعال وزن د اسماء افعال فعال د اسماء افعال وزن دي چې کله هم د ثلاثي مجرد نه وزن د فعال راشي نو په معنا د امر حاضر وي. پوښوي به باندې لکه کتابه یكتبون کتابه په دې باندې پوښوي. وزن فعال لکه څنګه چې اسم فعل په معنا فعل امر دی. فعال لکه څنګه چې فعل امر په معنا باندې دی. فعال لکه څنګه چې د فعل امر په معنا باندې دغه شان دي. یو درې ځګونو کې نور فعال استعماليږي. په درې ځګونو کې نور فعال استعماليږي. او څنګه چې د فعال په معنا امر حاضر مبني دی دغه شان دي په درې ځګونو کې نور چې فعال راغی نو هغه به هم مبني وي. نمبر 1 د مصدر معرفي په معنا باندې کله چې فعال راشي او د مصدر معرفي په معنا باندې وي نه به هم مبني وي. لکه فجار په معنا الفجور. فجار په معنا د الفجور. پوښوي کله چې فعال دا فعال راشي فعال وزن
او دا په معنا د مصدر معرفه وي مصدر معرفه لګو ته فجار فجار دا وي فجار نو دا په معنا د الفجور ده فجار په معنا سره الفجور الفجور وګوره الفجور دا مصدر هم ده او معرفه هم ده واښوي یا فعال دا په معنا د صفت مؤنث د مؤنث لپاره صفت استعمالي فعال یا مؤنث لپاره سوي صفت وي د مؤنث لپاره صفت وي لکه یا فساق فساق په معنا فساق په معنا د فاسقتون معنی فساق په معنا سره او لکاع په معنا د لاکعه خراب خزه ته ویل کمینه خزه او فساق نافرمانه خزه ته ویل واښوي یا دا فعال د چا لپاره نوم کې خوده شي نو بیا به هم دا فعال نوم دی لکه قطوام او غلام دا د خزه نومونه دي او حزار دا بری ستارو کې ستاري نوم دي واښوي نو فعال دا د درې قسمه فعال چې نو دي هغه فعال چې د مؤنث لپاره صفت وي هغه فعال چې هغه د مصدر معرفه په معنی باندې او هغه فعال چې چا لپاره علم وي نو په دا درې صورتونه دا هم چې دا فعال په شان دي فعال په معنی امر حاضر باندې نو فعال په معنی امر حاضر مبني دی نو دا درې دغه سره ملحق دي نو دا به سره هم یې په شان دي مشابهت دي سره په وزن کې سره مشابهت دي او په عدل کې سره هم مشابهت دي دا اوړي دي نو بدی باندې دا به هم مبني وي په شان دي خو شوي په معنی وې دلته خدای فعال چې کله دلته سبد امر حاضر والا ذکر دی خدا نور چونکی ردی په شانتی دي جو تر د للباد مناسبت د وجه نه داغي ذکر وکوم کو لکه بلې باندې پوښوي بلې باندې پوښوي تاسو وګورئ دا د طبيعت مخکې فصل اسماء الافعال فصل اسماء افعال هو كل اسم هو دا اسم فعل ويدل لك اسماء الافعال دي کنه اسماء الافعال جمع ذکر کو اذن لك هو ضمیر د مذکر واحد مذکر ده نو واحد مذکر دا څنګه د اسماء الافعال د راځي کې نو ایدل لګي د اسماء الافعال ته نه راځي بلکې اسم فعل ته راځي دي اسم فعل چې په ضمن د اسماء افعال کې دي یعنی دا هو ضمیر د لپاره مرجع د مخکې تقدیرا ذکر دا صحیح کردا تقدیرا هو كل اسم دا اسماء افعال دا هغه اسم دي بمعنى الامر چې په معنی د امر باندې راځي یا په معنی د ماضي راځي نو د اسماء افعال په قسمونه شول اسماء افعال په معنی فعل ماضي او اسماء افعال په معنی امر حاضر اسماء افعال چې په معنی فعل ماضي نو کم دي هيهات شتانا او سروعانا او چې په معنی امر حاضر وي نو هغه دا لاندې زموږ د کتاب کې لیکلي کل اسم بمعنى الامر هي فمن اسماء الافعال بمعنى الامر ولدو اشیاء کې صاحب بمعنى اسكت بلها بمعنى اترك حيها بمعنى ايدي هلم بمعنى ايدي او احضر عليك نفسك بنفسك بمعنى الزمها ما بمعنى اكفف ها بمعنى خذ دونك بمعنى خذ مكانك بمعنى اثبت امامك تقدم هيا هيتي بمعنى اسرع الهغه بری پوښوي نو دا ټول اسماء افعال بمعنى امر حاضر دي نه اور رويد زيدا اي امهله رويد زيدا مولد فرق دیتا ترکیب بلې چې رويد اسم فعل بمعنى امهل فعل امر رويد اسم فعل بمعنى امهل فعل امر ام تضمير بقى مرفوع متصل فاعل او زيد من المفعول به فعل سبب فاعل مفعول به جمله فعليه هيهات زيد يا جمله اسميه لفظا او جمله اسميه فعليه معنى هيهات زيد اي بعود زيد هي ترکیب هيهات اسم فعل بمعنى فعل بعود فعل ماضي زيد فاعل له بعود لپاره او كان على وزن فعال بمعنى الامر یا بيدا په وزن د فعال باندې په معنی د امر وهو من الثلاثي قياس او دا بل ثلاثینا قياس راځي مطلب دا دی چې موږ په اسانه باندې وي چې د ثلاثي مجردونه با فعال وزن په معنی د امر حاضر راځي یعنی د ثلاثي مجردونه چې کله د فعال وزن موږ وي نو دا به همیشه لپاره د امر حاضر په معنی لکه نزال به معنی انزل تراک به معنی اترك ضرب يضربنا ضرب به معنی اجرب نصار به معنی انصر سماع به معنی اسمع لکه پوښتنه دي معنی ويلحق به فعال مصدرا معرفه او ملحق بل سره هغه فعال چې هغه په معنی د مصدر معرفه وي هغه فعال چې په معنی د مصدر معرفه وي لکه فجار به معنی
الفجور نو دلګي لا فعال وزن ده په معنا د امر حاضر غونه نه په معنا خدا هغه په شانتی ده نو دا مبني او صفه للمؤنث یا هغه فعال چې هغه صفت وي د مؤنث لپاره لکه یا فساق په معنا د فاسقتون نو فساق فعل امر فساق فعال وزن دی کنه او په معنا د صفت د مؤنث لپاره فاسقتون یا لکاع په معنا لاکعتون لاکعتون معنا کمینی عورت او فاسقتون نافرمان عورت او علما للاعيان مؤنثا او یا دا چې فعال وزن وي او هغه د مؤنث لپاره اسم واقع شي علم واقع شي د مؤنث لپاره علم واقع شي لکه قطام غلابه قطام او غلابه دا د خزن نوم دي او حزاره دا د اسطوري نوم دي حزاره د سنوم دي د اسطوري نوم دي نو دا قطام غلامه او حزاره تراشي کنه نو دا هم اسانه خبره دا شو چې فعال وزن چې لیکن دا کله عمر شي نو ابو مبني فعال وزن کله راشي نو بسې یا خبره دی وجنه چې دا فعال په معنا امر حاضر دی او یا بدغه دی وجنه چې دا به صفت وي د مؤنث لپاره یا په معنا د مصدر معرفه یا ودا عالم وي د عیان مؤنث لپاره اوس وی چې وهذه الثلاثه ليست من اسماء الافعال دا لاندې درې چې دي کنه یعنی فعال چې کله مصدر معرفه وي یا فعال کله د مؤنث لپاره صفت وي یا فعال چې کله د اسم د مؤنث لپاره عالم وي نو وهذه ثلاثه درې ليست من اسماء الافعال وانما ذكرت ها هنا للمناسبه د مناسبت توجینا مناسبت دې سره چې لکه دا د وزن هم یو شادره او عدل بګ هم د عدل راوړېدل لکه څنګه چې دا اترک دا اوړېدل لري تراکې دا د قشن دا مصدر معرفه دا اوړېدل لري فجار دا او صفت مؤنث اوړېدل لري فساق دا واښوي فصل الاصوات دا پنځم نمبر پدې کې چې نه اسم غیر متمکن په اقسامو کې پنځم نمبر هغه اسماء اصوات دي اسماء اصوات اسم صوت دا څه ته ویل کېږي نو هر هغه اسم ته ویل کېږي چې دې په ذریعه چې आवाज نقل کړی شي یا چاته आवाज وکړل شي دې په ذریعه سره د چاته आवाज نقل کړی شي یا چاته आवाज وکړل شي اسماء اصوات ولې مبني دي تاسو ویلو اسماء اصوات ولې مبني دي ها کم مشابهات ته بګه ها مشابهات اهمالی کسو مشابهات اهمالی نو مشابهات اهمالی چې په جمله کې نو واقع کیږي په دې راي کې په جمله کې نو واقع کیږي مسند مدلل نه واقع کیږي الاصوات كل لفظ حكي به صوت هر هغه لفظ ته لګي چې په دې سره आवाज نقل کړی شي لکه غوق لصوت الغراب غاق د ساواز ده کارغه او صوبت به البهائم یا ردی په ذریعه سره زناور د आवाज وکړل شي لکه نخ دال اناقه البعير د اوخ د کینولو आवाज ده پوښوي دا ټوکی आवाज ده غوق د کارغه आवाज ده یا دمنګ چې په پښتو کې اسماء اصوات څنګه استعماليږي لکه بيزي یا د توي کچي او دغه شان د خرده خره او بي پښو ته پښي نو دا ټول اسماء اصوات دي چې زناور د پیاواز کولېږي یلګه پويږي شپږم نمبر هغه مرکبات دي دلته مرکبات هر هغه اسم ته ویلېږي چې هغه د یو بل سره نسبت نه وي هغه دوه اسمونه چې د یو بل سره نسبت نه وي یا د دوانو په منځ کې نه نسبت اضافي وي نه د دوانو په منځ کې نسبت صفتی وي او نه د دوانو په منځ کې نسبت اسنادي وي واښوي به دې باندې د دوه اسمونه راغلي دا د یو بل سره نسبت نه وي دوه اسمونه د یو بل سره نسبتونه سودي درې دي یا خو یو بل سره نسبت اسنادي لکه زیدون عالم دلته د علم نسبت شوی دی د زید ته یا د دوانو په یو بل سره نسبت اضافي وي لکه غلام رجل د نسبت شوی دی د غلام رجل ته او یا د یو بل سره نسبت توصیفي وي لکه د رجل عالم د عالم صفت د رجل لپاره نو دا د دوه اسمونه د شوی چې د دې یو بل سره اس قسم جننه دا نسبت نه وي بیا دا بخاری نه دوه حالونه یا به دویم اسم متضمن وي حرف لره او یا به متضمن نه وي معنی د حرف لره که متضمن معنی د حرف لره نو دا به باندې جزونه کوي مبني او که چرته متضمن نه معنی د حرف لره نو بری کې به اولنې جزء مبني وي او دویم به معرب وي
الګه پوه شوي تاسو په روز کال په نهمیر کې مرکبات ویلي دي او بیا تاسو ویلي دي دلته کې د مرکب نه مراد د ترکیب نه مراد مرکب ایمانه صرف ته چې د هغې ذکر مخکې شوی دی د خبره وکړه ودلته کې دا تفصیل چې مرکبات څه ته ویل کېږي هر هغه اسم چې د دوه سيزونو مرکب وي او د دوی په یو بل کې نسبت نه وي د دوه یو بل سره نسبت نه وي او دا بیا خالی دوه حالنا یا بګی د دویم متضمن معنی د حرف لرا یا بنوي که دویم متضمن معنی د حرف لرا یعنی بری کې معنی د حرف پټه وا نو دا به مبني وي دوه جزونه به مبني وي لکه 11 نواله 19 پورې 11 بس 11 12 یو اولد و اولد 13 نو دا دویم متضمن دی معنی د حرف لرا نو دا دوه جزونه مبني دي اولنې جز ولی مبني دی اولنې جز خو ځکه مبني دی چې دا د کلمې مې د کلمې په منځ کې اعراب نه جاری کیږي او دویم ځکه مبني دی چې متضمن دی معنی د حرف لره او حرف دې نه دا مبني الاصل دی او کچرتا متضمن نه معنی د حرف لره نو بریږي بیا سلو لغات دي د ټول لفظي په کې چې اولنې به مبني په فتحې باندې او دویم به معرب غیر منصرف وي اولنې به مبني ولي وي ځکه چې دا منځ دی په منځ کې اعراب نه جاری کیږي او دویم به غیر منصرف وي ځکه چې د اسباب مناسب نه به سببونه راغلي الګه پوه شوي مرکبات وګورئ کل اسم رکب من کلمتین هر هغه اسم چې د شوی جوړ شوی د دوو کلمونه دا څه دوه کلمې لیست بینهما نسبت چې د دوه په منځ کې نسبت نه وي د دوه په منځ کې نسبت نه وي کم نسبت پکې دی الګه نسبت اضافي پکې هم نه وي نسبت اسنادي پکې هم نه وي او نسبت توصیفي پکې هم نه وي فإن تضمن الثاني حرفا کچداد ویم اسم متضمن و معنی د حرف لرا راګي رکړی و معنی د حرف لرا نو یجب بناؤهما على الفتح نو واجب دي د دوه جزونو مبني کول په فتح باندې نو واجب دي د دوه جزونو مبني کول اولنې جز ولې مبني وي دا مینز دی او په مینز کې اعراب نه جریږي او دویم جز ولې چې متضمن دی معنی د حرف لرا لکه 11 نه واغله د سپوره الا 12 مگر 12 پکې نشته ولی فانها معربه كالمثنى دا معرب د مثنى په شان دي یعنی دا تثنیه سوری دا دو معرب دي وان لم يتضمن ذلك او کچته دا دویم حرف چې دا متضمن نو معنی د حرف لرا نو ففيها لغات بری کډیر لغات چې تاسو ان شاء الله د کتابونو کوی افصحها لټول فصیح بګیدار بناء الاول على الفتح چې الاولنه په مبني په فتح باندې دوه جزونه دي الاولنه په مبني په فتح باندې و اعراب الثاني غیر منصرف او دویم جنن دا با منصرف با دغه بوي معرب بوي خو غیر منصرف بوي لکه بعل بکا غیر منصرف چې نه رسره وجنه لکه غیر منصرف کې اسباب د منصرف کنه نو بعل بکا دا ګوره بال دی بوتلم دی او بکا د باچا نوم دی نو دا باچا نه د تل ولده کې نو دا ټول کې شعر دا بعل بکا ویل شي یا حضرموت باچا یو ځای ته ولده کوته مرګ در شو نو خلک حضرموت او بیا لګینه حضرموت جوړ شو پوه یا سیب او نو سیب او دا دوه جدا جدا ټکی دي د دوه نه جوړ شوی دی یو پکې عالمیت دی یو پکې ترکیب دی نه غیر منصرف وي خو شوي الله ولې به مبني ته هم په معرب غیر منصرف وي لکه جاءني بعل بکو رايت بعل بکا مررت ببعل بکا لکه پوه شوي ورنه نو نن سبق کې مونږه د اسماء افعال او اسماء اصوات او د مرکبات ذکر وکړو اسماء افعال په دوه قسم دي چې په معنی فعل ماضی او په معنی امر حاضر چې وی اسم لګي په معنی فعل ماضی او په معنی امر حاضر وي او فعال وزن د ثلاثي مجرد هم د اسم فعل په معنی باندې راځي لکه همیشه دا راشین دا به امر په معنی باندې لکه ترکات کو تراکی نظرین النزال او د دې سره چې کوم ملحق دي یعنی هغه فعال چې هغه صفت وی د مؤنث لپاره یا د مصدر معرفه په معنی باندې یا د عالم مؤنث د مؤنث لپاره عالم وي نو دا به هم مبني وي د دې لري د مناسبت د وجه نو اسماء اسواج چې چا د आवाज وکړل شي یا د دې په ځای زناور د आवाज وکړل شي یا دې په ځای سره چا आवाज نقل کړل شي او مرکبات چې هغه دوه اسمونه د دې نه جوړ شوی د دوه په منځ کې نسبت حسابي نسبتي نه اسنادي او توصیفي پکې نه وي او د دې دوه جزونه کوم متضمن او معنی افضل د جز نو مبني به دوه جزونه او کا نو بیا به اول نه مبني او دویم به معرب غیر منصرف یاد بشي دا وړو د دې کې به ټیسټ کله راکې په دې دا دغه نه واخله اسمه غیر متمکن و دې پوری ها
افتقوا